مدینه منورې ته. دغه ابو العاص بن ربيع او د دې مبارک په مابین کې شپږ کاله جدایي رااله. د شپږو کالو جدایي نه وروستو بیا د دې دواړو په مابین کې چې کوم دی دوباره هغه میل ملاف راغلی دی. او واقعي دا و چې دا ابو العاص بن ربيع دا د مکې مکرمې ډېر مالدار انسانو او ډېر لوی تاجر او ډېر امانتدار و. چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک رشتہ دار خامخا امانتدار و، ډېر امینو. د ورځې شام ته د تجارت لپاره ووتلو. په تجارت باندې کله را واپس شو د شام نه مکې مکرمې ته د مدینه منورې په لارو روان دی. نبی صلی الله علیه وسلم یو کلی تخفل د صحابه کرامو یو غزا د پاره چې کم دی صحابه لېږلیو، هغې واپس راتلل. دی په لار کې چې کومه دی بیا موندو، په لار کې بیا موندو. د ده سره خو تجارتي سامان او نورم چې کومه دی ډېره ګټه کړې وه. صحابه کرامو دی ایثار کړ. په لاره کې چې ایثار کړ هغه سامان یې هم واخیستلو او مدینې منورې ته چې کومه دی هغه سامان ترې راوړو. نبی علیه صلوات وسلام ته پیش شو چې دا د ابو العاص بن ربيع چې تجارتي قافلې روانه کړې وه او په هغې کې هغه خپله ګټه کړې وه، موږ ته هغه مال راواخیست. دی هم په دې صحابه کرامو پسې مدینې منورې ته راغی. چې راغی نو دا د شپې په ټایم باندې راورسېد او حضرت زینب رضی الله تعالی عنها کرے چې کوم دی لاړو او هغې د امان طلب وکړو چې ماله امان راکړه. هسې نه چې دا صحابه کرام ما ته ضرر راکړي، ځکه دی خو مشرکو دغه وخت کې که نه ایمان یې نه و راوړی. هغې مبارک یې امان ورکړ. چې سهار شو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها آواز وکړو د صفه النساء نه چې فلانی انسان لره ما پناه ورکړې ده، هغه ته به پناه. نبی علیه صلوات وسلام مبارک هغه فنای قبول کړه او صحابه کرامو ته ویل ودا ابو العاص بن ربيع چې دا کم مال ته تاسو اخیستی دی زما خوښه دا ده چې دا مال د تاسو واپس کړي. عجیبه ذات د رحم او د رحمت نه ډک سرطافه رحمت، ډېر یو مشفق انسان و. زما خوښه دا ده چې دا کم مال ته تاسو اخیستی دی که دا ورته واپس کړئ دا به ډېره ښه او که نه یې واپس کوئ هم ستاسو مال دی، تاسو ته اخیستی دی، ستاسو دپاره مال غنیمت دی. صحابه کرام هم خو جانثاران که نه و، نبي علیه السلام عاشقان. ای د الله رسوله چې تا ته څنګه خوښه بس موږ ته هم دغسې خوښه ده، دا مال به ورته واپس کړو. مال یې ورته واپس کړو. روغ رمټ دی د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته ورسېد. هېڅ چا ورته غږ ونه کړو. نبي علیه صلات وسلام کولی شو چې دی رانیولی وی، مبارک چرته هم داسې نه کول. هغه چې مقابله هم د چا سره کوله، جنګ به یې کول، هم به مخامخ د غیرت نه به ډکو او چې د چا سره یې هغه معافي کوله نو هم سره عام معافي به وه. فتح مکه وروسته روانه انشاءالله که جون وفا وکړې ته بیانوم چې څومره خلکو ته نبی علیه صلات وسلام مبارک پورته شو چې د پلاني ګستاخ نه علاوه او د پلاني نه علاوه ټولو ته زما چې کوم د سره عام معافي ده زما له طرفه معاف دی. نو چې دا اعلان څومره خلکو واورېده هغه ټول چې کوم د په اسلام کې داخل شو ایمان یې راوړ. دا ابو العاص بن ربيع چې کله دا واقعي وکتله چې نبی علیه صلات وسلام دی معاف کړو پرېښودو څه یې ورته ونه ویله، دی چې مکې مکرمې ته ورسېدو خلک یې راغونډ کړو. ستاسو د چا چې زما سره څه قسمه مالي او کم تجارتي سامان دی هغه ټول تاسو ته زه واپس کوم. هر یو ته یې خپل خپل مال واپس حواله کړو او بیا اعلان کوي چې ما ته خو د چا څه پیسې پاتې خو نه دي که نه. هر چا وویله چې زموږ امانت موږ ته پوره میلاو دی. ابو العاص بن ربيع رضی الله عنه اعلان کوي وی تاسو گواه شئ په دې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. په دې تاسو گواه شئ چې الله تبارک وتعالی یو دی، زه ګوهي ورکوم او نبی علیه صلات وسلام دا د الله تعالی پیغمبر دی، په حق باندې دا ګوهي ورکوم. او مبارک چې کوم دی د هغه ځای نه بیا مدینې منورې ته لاړ. شپږ کاله په دې درمیان کې تېر شو. نبی علیه صلات وسلام ورته بیا خپله لور چې کوم دی په نکاح باندې ورکړه. خو دا کافران قسمه حربي استعمال کړي د اسلام په خلاف.
کله چې نبی له صلوات و سلام د بدر د غزا نو وفات شو نو نبی له صلوات و سلام لور یا رقیه رضی الله تعالی عنها یا ام کلثوم روایت پکې ودی دای د ابو لهب زوی ور کړی و عقبه نو دا خلک اول په ابو العاص بن ربيع په سراله په جرګه باندې مشران چې ګوره نبی له صلوات و سلام مبارک یادو چې د زمون مشران قتل کړ مونږ ته دومره نقصان راکړ زمونږه دومره بیزتی وکړه ته د لور طلاق کا دا پته پس واپس کا چې ته نقصان ورسي او خفګان ورسي ابو العاص بن ربيع تقسم کړل چې د دنیا د ټول خزانه ته په نکاح کې د طلاق نه ورکو دا د طلاق کړي نو ما تاسو ته ویل چې هغه ایمان او د کفر خبره وا پاره یو څه وخت جدای راغلی وا الته عتبه چې د ابو لهب زوی دی هغه پس خلک ورلل ولانه نبی اسلام د لور ته واده شوی نه او صرف هغه غختله پکې شو وی د نبی اسلام د لور فریدا چې نبی اسلام په دې باندې خپشي آیا څه تکلیف یو درد ورته محسوس شي ځکه زمونږ ډېر بیزتی کړی دا هغه هم دنیا پرسو کنه دنیادار کافر ټیک ته پرېدم خو مال او د پلاني مالدار او د سیاستدان او د سردار لور چې کوم په نکاح والے بس زبدا پرېدم هغه خپل مقصد باندې هغه بالکل په دې ټک تل دغه رشتہ کو خدای نبی اسلام د لور پرېدا اب بدبخت چې کوم دغه بلې ولا وکړه او د خدای نبی له صلوات و سلام لور یا رقیه رضی الله تعالی عنها یا ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دای چې کوم د پرې خو د واده شوی نه و خدای څه خبرو دا بدبخت کافر چې دا خو هغه هستیانی دی او هغه خلق دی چې د دې په وجه الله تبارک وتعالى موږ تاسو غره جنت تلی عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ته دقه دوان لورګان د نبی له صلوات و سلام چې دا دوانه می ته کم پنوم باندې یاد کړی دا یو نبی له سلام تم په نکاح کړه چې دا وفات شو نبی له سلام ته دا بلم بیا په نکاح کړه او چې هغه وفات شو بیا نبی له سلام کې زما درې ملورم ما عثمان ابن عفان رضی الله عنه په نکاح باندې ورکواله بدبخت دې څه خبره ده دومره خیر ده عثمان رضی الله عنه ته ذو نورین ویل کېږي ذو نورین یعنی خاوند د دوه نورینو د دوه رڼاګانو ذکر د دوه نور د نبی اسلام خاوند دی عمر رضی الله عنه څومره لوی شخصیت څومره کمال الله ورکړو او د مسلمانانو دویم خلیفہ او چې کله د علی رضی الله عنه یو ورو کې شانتلور او د په دین نیت باندې هغه استله په نکاح باندې چې نبی له صلوات و سلام حدیث ته چې په قیامت کې هر یو رشتہ هر یو سبب کټ ته د بکار نه ور کوي الا نسبی و سحری لیکن نبی اسلام فرمای زما رشتہ چې چا سره وا چې زما په الواده کې د ته زما دا رشتہ پیدا ور کوي یا عزت پس خرګنی کې راغله مسخره پاتې شم دا او تم پیدا ور کوي عمر له حضرت علی رضی الله عنه ته کوم ده خطبه ورلېږي چې دا لور دې ماته په نکاح باندې راکا او دا زمانه ډیره کشره ډیره وړکی ده زدانه ما چې دا زما مناسبه ده په عمر کې ولیکن ما د نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث اوریدل چې هر یو رشتہ او هر یو سبب په آخرت کې قطع ده دا کار نه ور کوي خو صرف د نبی صلی الله علیه وسلم الواده او د مبارک سره غني په الواد کې خو پیدا نه ما او بل اسخر غلې کې خو میرا ولا چې نبی اسلام زما اسخر شي او زې زوم شم ځکه نبی اسلام نو صحیح وکړه چې سو خبرو په دې پیدا باندې کنه هغه په داسې نمونه کوششونه کړي او چې کم بدبخت او هغه بدبخت چې کم د مقرزانه ځای کړي او د غفلار د عقبه چې د ابو لهب د په زم باندې په بدی پوره صورت الله تبارک وتعالى نازل کړ او پای کې چې کم د هغه د الفاظ استعمال شو چې دوه الله ست ابو لهب د تباہ او هلاک او برباد شي دا دغه بربادي خاندانو د مقصد صرف د نبی صلی الله علیه وسلم هغه تکلیف ورکول او نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکول په دغه طریقو باندې کول چې لور ته طلاق ورکړ او خبر نو نادان چې دنه په دې کې سفل سفدا نو ابو العاص بن ربيع بیا ورستو چې کوم د ماته استول ایمان راوړ مدینه